علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم ستاسو ورور ستاسو ملګری حنیف خان. نن د یو ملګري خواته روان یم، د پاکستان نه راغلی او هغه سره به ملاقات کوو او د مسافرۍ د مینه محبت دغه خوندونه به تاسو ته ښایو. چېرته ځای راځئ ما مخ سره اوسئ او د دې ویډیو نه خوندونه واخلئ. نو بالکل مرګرو هغه مرګرو خواته راورسېدم کوم چې تاسو ته ما یادول د هغه سره به هم ګپ شپ لري او دغه د مسافرۍ د مینه محبت او دغه هر څه به تاسو ته ښایي. څنګه چې لرونو بایګان تاسو ته ښه طبیعت ښه دی، صحت برابر دی. او موږ اوس د دې نه تپوس کوو چې یاره ستاسو ژوند څنګه تېرېږي په مسافرۍ کې. او دوی خو ډېر وختونه تېر کړي په 3 ملکونو کې ګرځېدلي دي. اوس دې وخت امارات ته راغلي دي چې یاره د امارات دا زندګي څنګه ده، داسې نور ځایونو کې هم وختونه کړي چې هغه څنګه لګېده. نو ده سره به ګپ شپ لرو مسافرۍ په حواله سره. څنګه یې تاسو ښه د تېرېږي ښه شکر الحمدلله. مړه چې په روغ صحت تېر شي بس هغې ته ښه ټایم ویلی شي او روغ صحت غټ نعمت دی. بله خبره دا ده چې په سعودي عرب کې موږ نو هغې کې فیسیلیټي زموږ ته خاص برابر او بیا چې موږ د هغې نه پس راغلو مسقط ته. مسقط کې موږ ته ډېر ښه ځای میلاو شوی و، ښه برابر. اوس دوبۍ ته راغلو اماراتو ته. ملګري را روان دي دوبۍ ته راځي، رانوي کوم کوم وایي چې یاره موږ دوبۍ ته ځو، هغې په باره کې به څه ویل غواړي. هغوی لپاره خو دا میسج دی به وي چې کوم سړی راځي دوبۍ ته چې څه ناڅه هنر ورسره وي. بله خبره ده چې که هنر نه وي چې تعلیم خو یې خامخا وي او داسې عام سړی چې راشي دلته کې نو هغه ته لږ تکلیف دا وي چې هغه ته ورکشاپ یا کار یا چې کوم دی نو داسې په دفتر کې کار نه میلاوي، نو هغوی پرې لږ پریشاني ورته سې وایي. او دا ملګری د کوم ځای ته څه پیغام ورکړ غواړې ملګري له د چارسدي څه نامه یې ده؟ ظاهر خان. بس دا او بس دغه مسافرو مینه محبت کوم چې تاسو ته موږ وښود په کیمره باندې چې څنګه تاسو ته لکه مو وویل چې زه به د ملګرو سره ملاقاتېږم چې د پاکستان نه راغلي دي هغه سره ملاقات وشو. نو امید لرم هغه خدای چې ډېر هم د دې ویډیو نه اخیستي. اوس غواړم اجازت. السلام علیکم ورحمت الله.